بسم الله الرحمن الرحيم. باب تنزيه الصوم. دا باب دی په حفاظت د روزه کې. تنزیه او روزه د ګناهونو نه بچ ساتل، حفاظت کول د روزه، پاک ساتل روزه. په دې باب کې راته بکم اشیاء سره روزه مکروه کیږي دا غیم بیان کوي، هغه احادیث هم راته بیانوي. په کوم معنی فاسدیږي دا غي احادیث هم بیانوي، او په کوم معنی نه مکروه کیږي نه فاسدیږي دا غي احادیث هم بیانوي. قرئ الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. زور ویلے کیږي باطل تا، او څو کوئی بس ناحق کلام ناحق عمل کلام ته زور ویلے کیږي. ناحق کلام کاغه غیبت ویم زور دے، بہتان ویم زور دے، اگر دروغ و قسم ویم زور دے، دروغ و گواہیم زور دے، ټولو ته ویلے کیږي. لنډه دا د حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای څوک چې ناحق قول پرې نه دي او ناحق عمل پرې نه دي په روزه کې، صرف وږی پاتې کېدل او صرف تږی پاتې کېدل، یعنی خوراک سکاک نه کول، دې ته د الله هیڅ حاجت نشته. معنا الله دا نه قبلوي. خوراک نزان بچ کول، سکاک نزان بچ کول په روزه کې، او ورسره ګناه کول د دې هیڅ حیثیت نشته. لاندې لیکلي الزور ای الباطل، زور چاته وي وهما فيه اثم، کوم شي کې چې ګناه وي. والاضافه بیانیه من لم يترك، څوک چې بنینی دي القول الباطل من قول الزور وشهاء باطله خبره ده، شهادت الزور د دروغ گواہی ده، دروغ ویل دي د دروغ گواہی ده، کفر دام زور ده، افتراء فشاد دروغ تهمت لګول، غیبت کول، بهتان لګول، د زنا نسبت چاته کول، کنځلې کول، لعن کول، او امثال دغه شنور اشیاء، هغه اشیاء مما یجب علی اللسان اجتنابها، هغه اشیاء چې په ژبه لازم وي د دې نه ځان بچ کول، دا ټول زور دی. او هر هغه شی چې د هغې ارتکاب چې دی هغه حرام وي دا زور دی. والعمل به څه معنا؟ ای بالزور یعنی فواحش باندې عمل کول، معنا بد اعمال کول. ځکه په قول سلام سړی ګناهګاریږي، زور تی جوړ شو په عمل سلام. فلیس لله حاجة، څه معنا؟ الله پاک ته حاجت نشته، معنا الله هیڅ قسمه التفات نه کوي دغه نسکلو نه خوراک ته، معنا الله یې قبلوي نه. وإذا مجاز دي عن عدم القبول بنفي السبب وإرادة نفي المسبب. عدم خوراک عدم اسکاک سبب دی د ثواب، الله سبب ذکر کړلو چې الله پروا د سبب نه کوي، معنا د مسبب یعنی قبلوي نه. او عجیب دار یو سړی د حلال اشیاء نه خزان بچ کوي چې هغه خوراک کول، اسکاک کول په روزه کې، دا خو غیر روزه کې حلال وي. خپل خوراک دی، خپل اسکاک دی، خپل جما دی، د دې نه ځان بچ کی. او کوم چې حرام دی هر وخت حرام دی، غیر ځان نه بچ کی. من لم يدع، څوک چې پرېنه دي قول الزوري باطل وینا دروغ، والعمل به او ناحق عمل ناجائز عمل، ارتکاب د حرام، فليس لله حاجة، نو الله د بارت حاجت نشته، یعنی الله هیڅ التفات نه کوي فی ان په دې خبره کې یدعا چې دا سړی پرېږدي خپل خوراک او اسکاک. داسې روزه به صحیح د فریضه پې ادا کېږي. نفس مثلا دا ده که څوک روزه ونیسي باقاعده او په هغې کې ورسره دروغ وایي، غیبت کوي، بهتان لګوي، کنځل وغیره کوي، یا نور عملی ګناه کوي، نو روزې فریضه ادا کېږي. البته د ثواب نه به محرومه، ثواب ورته نه میلاویږي، بلکې په دغه اقوال او افعالو سره به الټه ګناهګاریږي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم
لعربه متفق علیه. مسله دا ده نفس مسله که څوک د روژې په حالت کې خپله ښځه ښکلوي هغې سره یو ځای څملي لاس ورسره لګوي غاړه ورله ورکوي داسې ووایه نو دا ټول جایز دي روژه کې څه فرق نه راځي دومره ده که د چا په ځان غالب ګماني چې په داسې افعالو سره به ما روژه ماته شي معنی جما به رانه وشي نو بیا دا افعال مکروه دي نوم فقهاو لیکلي دي داسې عمل کول چې په هغې کې روژه په معرض زوال ګرځي یعنې روژه ماتېدو ته نږدې کېږي دغه فعل مکروه دی او که دې پې ماته کړله بس بیا خو هغه فعل حرام دی نو روژه ماتول حرام او داسې فعل کول چې غالب ګمان پکې دی چې روژه ماتېږي دغه فعل مکروه او داسې فعل چې نه روژه ماتوي او نه پکې غالب ګمان دی چې روژه به ماته شي نو هغه د سره مکروه دی هم نه نتیجه دا شوله که یو سړی په ځان غالب ګمان لري چې ښځې ښکلولو سره ښځې سره یو ځای څملستلو سره روژه رانه نه ماتېږي غالب ګمانېدار نو مکروه هم ورله نه ده او که غالب ګمانېدار چې رانه ماته به شي بیا ورله مکروه ده عام طور زموږ فقهاو فرق کړی ځوان سړي او بوډا سړي کې حدیث کې هم راشي ځوان سړی چې د هغه شهوت زیاتي په ځان یې بې پوره اعتبار نه وي نو هغه له دغه شان افعال مکروه دي او بوډا سړي په ځان اعتماد وي نو هغه له مکروه هم نه دي خو صحیح مسله دا ده که ځوان وي او که بوډا وي دا خپل ځان ته ګوري هغې موافق به د باندې حکم لګي قالت فرمایي کان رسول الله چې یقبلو خپلې بیبیانې به یې ښکلولې ویباشرو مباشرت به ورسره کولو معنا بدن به خپل د هغو د بدن سره یو ځای کولو یو ځای څملستلي وهو صائمون حال دا چې روژه به و وکان املککم او نبی علیہ السلام په تاسو کې ډېر مالک په ځان باندې لعربې د خپل حاجت څه معنا په ځان یې ښه اعتماد به و چې جما ورانه نه کېږي ځکه یې داسې کول ستاسو نه په ځان باندې هغه د خپل شهوت کنټرول چې هغه زیات وښه وعنها د حضرت عایشې نه روایت دی قالت فرمایي کان رسول الله چې یدرکه الفجر فی رمضان وهو جنوب من غیر حلم فیغتسل ویصوم دا یو مسله ذهن کې کېنوئ جنابت د روژې سره څه منافات نشته ټوله ورځ یو سړی جنوب پاتې شي که نه او روژې نیولي هم روژې کېږي بېله خبره ده چې دغه شان جنابت کې پاتې کېدل بیا به مونځ نه شي کولی نور هغه اعمال چې جنابت سره نه کېږي هغه نه شي کولی د هغې په وجه به ګنهګار وي خو روژه به هر حال ادا کېږي لنډه دا ده د روژې او د جنابت منځ کې څه منافات نشته حاصل د حدیث دا دی نبی علیه الصلاة والسلام به بیبیانو سره جما وکړله صبح صادق به رالی روژه به داخله شوله دا به لا د جنابت په حالت کې هغې نه پس به یې غسل کولو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یدرکه الفجر او به موندلو د لره سار یعنی سبا ټیم به داخل شو روژه به شروع شوله فی رمضان په رمضان کې و جنوبون حال دا چې جنابت کې به و من غیر حلم دا نه چې احتلام به ورته کېدلو بلکې بیبیانو سره به میلاو شوی و بل من جماع فیغتسل به به غسل کولو ویصوم روژه به نیوله تاسو په خبره پوه شوئ یوه دا ثابته شوله دې مسله چې د روژې په شپه کې جما جایز ده دویمه دې دا ثابته شوله چې جنابت په حالت کې پېشمنۍ کولی شي جنابت په حالت کې همدغه شان وخت تېرولی شي خو چې مونږ نه پکې ګډوډ نه شي درېیمه دې دا هم ثابته شوله چې د روژې او د جنابت منځ کې منافات نشته دی روژه په نیت باندې شروع کېږي او د خوراک څښاک او د جما نه بندولو په نیت نو بس ځان بند که نیت وکړه باقي که د جنابت کې هم څه باک نه کوي دا ټولې مسلې دې ثابتې شولې همدغه شان یو سړی د ورځې ودي او هغه ته احتلام وشي او جنوب شي نو هم روژه برقرار د روژه کې فرق نه راځي بیا چې غسل کې نو غسل لپاره من خلکو کې مشهوره ده چې دا غړغړی او پوزو تریخول چې دي که نه
دا خو فرض دي او روزي په حالت کې نشي کولای نو چې کله روزه ماته وشي به کې دا فضول خبره ده غلطه خبره ده یاد ساتي ټول بدن وینځل غسل کې فرض دي او خلی ته اوبا چول ټول خلل لمدول دا فرض دي پوزي د نرمۍ سلام دول دا فرض دي پاتې شول غړغړې کول دي ته مبالغه وای پوزي ترشول دي ته مبالغه وای دا دواړه نه په غسل کې فرض دي او نه په اودس کې فرض دي خبره پوه شئ دا مبالغه فرض نه ده البته غسل کې مستحب ده حاله چې روزه دي نه کې روزه وای په کې مکروه ده نو اودس کې چې موږ خلی ته وبا چو کنه د قشن غسل کې مخلی ته وبا چو واسکارو شو ها که روزه دي نه غلغلی وکا مستحب ده فرض نه څنګه چې اودس کې موږ پوزو ته وبا چو د پوزو نه مې سلام دو دا په غسل کې لمده کا غسل وشو هغه فرض ادا شو باقي پوزه تریول چې دي کنه دا مستحب ده دې ته مبالغه وي خو چې روزه دي نه یو روزه و به مکروه ده روزه کې که څوک غسل وباسي د شي خلی ته وبوا چې څنګه چې اودس کې چی پوزیټیو وبوا چې څنګه چې اودس کې شي بس کارو شو به چې روزه ماته کړل نو څه پاتې نه دي نو مزید څه کې نه رسېږي نو غسل که بروجه کې او که بغیر روزه کې فرض یو شاندیس فرق وکړي ناراضي سره به استحباب بدليږي که څوک ډکه خلو به وس کیم کارو شو وای شي کنه وګورئ فيغتسل غسل بكول رجب ولا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم احتجام لك برو غوري حجامه کول په خوا به طریقه دا و زیب زخمی کو او خر چې ده کنه دا خر به کټ کړو یو طرف به باغی کې خودلو دا تن طرف چیرې دا سری دا به سورې کو او دې باندې به دا وینه ځان تر خلا وینه بتی وته دا عمل دی وې دې سره ځینې امراض ختميږي خصوصا بلډ پریشر وغیرہ دا ور سره ختميږي او سوال دا دی چې دې سره دا احرام په حالت کې کول څنګه دي نو دلته حدیث کې ذکر دی احرام په حالت کې کول جایز دي محرم د بار احرام کې سفر نه پریوزي ادم رده کې اختوزي به به کې ځکه کډیر اختوزي دریونه یو دوه اخت خیر دی خو که دوه درې اخت شي به صدقه لازميږي کډیر اختوزي دی اوزوي به خو د خرول بو کوم کې شو به خو پر دم لازميږي ویږي کنه نو حجامه لګول یمین استل جایز دی احرام په حالت کې ډیر ذوب درماینه راځي نسنه چې به عمل نشي کولای همدغه شان اختب کې نو جایز ده همدغه شان خکر لګول سره روزه هم نه ماتيږي ها کوم حدیثو کې چراغلي چې خکر لګول سره روزه ماتيږي افطر الصائم افطر الحاجم والمحجوب حدیث کې راځي چې روزه څوک چې چرګا کې دغه ماته شولا د چانه چې وینو باسي دغه ماته شولا نو اپ دې باندې څوک چې چرګا کې دغه وینه تیریږي کتیر نه شي خبره نه ده او د چانه چې وباسي هغه کې ضعف راځي روزه سره نشي رسولای نور روزي ماته دل سره څکار نشته نبی علیہ السلام با حجامه لګول د سحال کې چې احرام کې بو حجامه به لګول د سحال کې چې روزه به نیولې و ونبي هريره رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه مسله دا رسول چې نسيانن په ویره باندې هیر باندې خوراک وکي سکاک وکي جما وکي به الفاظ دیگر د روزه منافع عمل وکي خو په هیر باندې وکي روزه ور سره نه ماتيږي او کڅو کې خطأن وکي به ماتيږي خطأن روزه ورته یاد ده خلیته وبوا چول یو دس کیو روزه ته یاد ده وبته رشي راشن بل څه شو او غتی وشو به روزه ماتيږي خطأن کې ماتيږي او خودم ردا نسیانن کې روزم نه ماتيږي او په خطأن کې ماتيږي کفاره نه لازميږي صرف قضایي ها قصدن کې به قضا وي کفاره وي تاسو بیږي کنه
نو که څوک په ویره باندې جما کوي که نه جما هم روژه پرې نه ماتېږي ښه زموږ د حنافو رایې دا ده لکه مخکې حدیث کې تېر شو نبی علیه الصلاة والسلام به جنابت په حالت کې و حتی صبح صادق به پرې راغلی زموږ فقهاو دي دغه ځای کې ګڼ مسایل لیکلي دي که یو سړی جما کوي دی واقع به صبح صادق شو نو 3 صورتونه جوړیږي که مخکې سړی د شی راویستو او صبح صادق پرې راغلی دی ښه څنګه صبح صادق راغلی ده ترې راویستو روژه برقراره ده او که پکې ویې ساتلو حالانکه صبح صادق شوی روژه ماته ده صرف قضا ده کفاره پرې نه ده او که پکې د کیمو وایي صبح صادق نفس یې پکې د کیمو وایي یا یې رابار کو به یې وردن نه کو په دې صورت کې بې کفاره هم لازمیږي پوهېږئ که نه خو بهرحال صبح صادق به راغلی فورا یې رابار کو او بیا که انزال وشم څه باک نه کوي همدقه شان دلته نسیان کې ولګوه فکر یې نه و لوبه یې کوله نو څنګه چې فکر راغلی چې بهی روژه مې ده نو که فورا یې رابار کو روژه نه ماتېږي اگر که بار انزال هم وشي او که پکې ویې ساتلو همداسې بلا دي کو نو بیا روژه ماته ده صرف قضا فرضي روزوں کی او کہ بکی دیکھی والی ہے ربار کو بے وردن نکو دیاد آنے کے بعد نبی ور سره که فرضی روزه کفارم لازمی تاسو خبر پیږي من نسیا وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه روزه دی پورا کی فانما اطعمه الله وسقاه الله دل طعام ورکی الله په دمانه خوراک کوي د شوافی اورای دادا چې دا خبره دا صرف خوراک او اسکاک کې ده که څوک جما نسیانن وکړي روژه ماتېږي نه رسېږي هم وایي نه څنګه چې په خوراک اسکاک کې دغه شان په چا کې هم ده جما کې هم ده ښه بیا مسله دا ده که یو سړي خوراک کولو اسکاک کولو او فکر یې نه و چې زما روژه ده خبر به ورته ورکې که نه توجه دي نو که چېرې دا کس طاقتور کسو نو بیا به درته خبر ورکړي چې وایي روژه ده چا خوراک اسکاک بند کړي که نه ورکړي مکروه ده خبر به ورته ورکړي بیا دا ټولې قصې دلته هم چلیږي که اوبه څښلې دې وخت کې خبر ورکو نو که قادر او چې اوبه بار وغورځوي ویې نه غورځولې تېرې یې کړلې بیا خو باقاعدې کفاره هم پرې لازمیږي او که قادره نه اوبې تېرې شولې داسې حالت کې خبر میلاو شو دغه شان خوراک روژه نه ماتېږي او که سړی داسې و چې ضعیف و کمزوری و نه به حکم دا دی چې خبر مه ورکوه سم پې الله خوراک اسکاک کوي مه کوه چې ویږي وعنه د حضرت ابو هريره روایت دی رضی الله تعالی عنہ پوره واقعه بیانوي قال دا وی بینما نحن جلوس عند النبي صلی الله علیه وسلم بینما زید دی موږ ناستو د نبی علیه الصلاة والسلام سره په دې کې یو سړی راغلی ښه یو صحابي راغلی سلمې نوم و نبی علیه السلام ته فرمایي هلکتو د الله رسول هلاک شوم نبی علیه السلام ورته وایي ولې خیر خو دی وایي جي د روژې په حالت کې مې ښځې سره جما وکړله نو اوس به څه کوم نبی علیه السلام ورته وایي غلام درسه شته دی چې ازاد یې کړي وایي نه جي نو بیا به 2 میاشتې روژې نیسي دا د قصدن روژې ماتولو کفاره ده ښه د قصدن روژې ماتولو کفاره ده وایي جي دغه هم طاقت نه لرم نبی علیه السلام ورته وایي نو بس بیا به د فی روژې فدیه ورکړې نو 8 روژې دي فی روژه به فدیه ورکړې د هغې طریقه دا ده چې په حکم 2 کیلو غنم به چاته ورکړې د فی روژې یا د هغې قیمت به ورکړې دا تملیک دی یا به اباحت وکړي دعوت به وکړي ورته په یو مسکین باندې به 2 ټیمه ډوډۍ وخوري 8 مسکینان به برابر کړي نه رسېږي 8 مسکینانو ته طعام ورکول دي د دې 2 طریقې دي څو طریقې دي تملیک اباحت تملیک کې 2 طریقې دي په حکم 2 کیلو غنم یا د هغې قیمت اباحت کې طریقه دا ده چې 2 ټیمه به خوراک کې په یو مسکین 2 سارني 2 بیګاني یو سار یو بیګا ټول جایز دي پوه شولې که نه پې داسې به 8 برابر کړي
دی صحابي نبی علیہ السلام ته وایي د الله رسوله دا طاقت هم نه لرم کنه وایي انتظار وکړه په دې کې صدقې کې څرال نبی علیہ السلام تپوس وکړه هغه سایل څه شو جي ځای مو ودرېدلو پلان کې سړی څه شو چې دا تپوس کوي جي ځای بل دا درواله او مدینه کې فقراو باندې تقسیم کا د الله رسول مدینه کې اوس موږ نه زیات څوک فقیران نشته نبی علیہ السلام وخندل بس خپلو عیال باندې وخورنو تاسو ګورئ لږ شه نور خیسې کوه اذ جاءه رجل يوصل الى فقال يا رسول الله هلكت هلاك شما قال ما لك ولي قال وقعت على امراتي جمامي وكل وانا صائم فقال رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم هل تجد رقبه تعتقها چازاده کی قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين طاقت لري چې دوه میاشتې روزي ونیسي متتابعين پر لبسي قال لا قال هل تجد يطعم 60 مسكينا قال لا قال اجلس كينا ومكث النبي صلى الله عليه وسلم دغشن وقت تیر کو توقف کو فبين نحن على ذلك درمیان کې موږ دغشانو اوتی النبي صلى الله عليه وسلم بعرق نبی علیہ السلام عرق راوړل یو د قجرو لوخه فيها تمر باغي تمر والعرق المقتل الضخم عرق شاته ویل کی هغه زنبیل لوی غټ قجرو نډک قال فرمایل اين السائل قال غويل انا قال خذ هذا داوال فتصدق به فقال الرجل ذا سلوي على افقر مني پډیر فقیر زمانہ مانی پډیر فقیر زمانہ باندې صدقه کما پس په اړه شی به ترجمه مانی زمانہ ډیر فقیر چیرته لري چې باغی صدقه کما صفا من غری دې نشته یا رسول الله فوالله ما بين لابتيها قسم بالله ما بين د دوړو اطراف د مدینه کې لابتای معنا حرتين دوړو اطراف د کانو مدینه یو طرف بل طرف ته کانو هغه څوتوي سنگریز وته شي دغه علاقه وا نو نشتره ما بین د اطراف د مدینه کې اهل بیت افقر من اهل بیتی چې غډیر فقیر وي زما د اهل بیتونه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وخندل حتى بدت انيابه ترديچ غاهون اخکار شو ثم قال فرمایل اطعمه اهلك بقبل اهل دی اخرى بل روایت کی تفصیلا خبر ذکر ده ورته وی ولې دا کارو کو جین شپب تیار کې می داغه د خپو هغه بازیبونه ولیدل خلخال نو بس ورته ټینګ نشوم یو دوی بس غلام آزاد کا نو خپل څټ ته ګوي دونی ولا د دین غیر د یو غلام د دې څټ نه علاوه د بل څټ مالک نه یو دوم اشتروجي ونیسا ويجي بدغه یو ورځ کې میدال نو خپل سوچ وکړه دوم اشتر کې بچای یو دوی خوراک ورکا شپې د مسکینانو ته هم نشته نو خوراک چراله به د بقای قصه ده زمانه زید فقرات چې نبی له سلام به وخندل دلته وسیمه مسله دا ده چې امام شافعي رحم الله د حنابلہ ورای ده چې کفاره صرف په جما کې ده کڅو قصدن خوراک سکا کو کی باغی کی کفاره نشته ځکه حدیث کې د جماعي کې کفاره راغلي موږ ورته وایو خوراک سکا کې خونه فنه راغلي کنه بلکې حدیث کې قصدن د روزي ماتولو سزا کفاره ذکر شوی ده کا په جما سره کا په خوراک سکا سره او نور احادیثو کې نبی رسول الله له یو کس را لې اندک شانت پوسټ کی قصدن روزي خړلو هغه ورسره دا نشته چې حتی نبی له سلام ته د بوسونو کو روایت کې راځي چې په څه دی روزه ماته کړی دا به ګرانه او به وته دا کفاره بیان وکړل بهرحال لیکن نه نشته د دې خبري کڅو قصدن خوراک سکا کو کې نو هغه باندې د کفاره نه دیم دی حدیث کې دارال چې څوک روزه نیولې شي خدا د بزان یریږي به برانه جما وشي نو هغه ته حکمدار فدیه دی ورکی دا حنابلہ ورای د نور ایمه وینا کڅو روزه نیولې شي اگر که بزان یریږي چې رانه جما به وشي به بم روزه نیسی فدیه حکم هغه کستره چې بيخي په روزه طاقت نه که په روزه طاقت وو نیسی به صرف دا خبره چې جما به وکم په دې ځان باندې یریږي منانه ده کړ
نو به دې حدیث سره څه کې وایي دا باوایل د اسلام کې منسوخ شوی دی دا لکه څنګه ورپسې خبره ده چې صدقات واجبه ونه ده کفاره کې صدقه ورکول صدقات واجبه ونه ده صدقات واجبه سره په خپل انویال نشي او د کې نبی رسول الله ورته په خپل انویال یې مت تاسو پوه شئ کنه نور به وایو